ځنې خلک د حسین رضی الله عنه سره امام وي او ځنې اوس علیه السلام وي. دا خبره یاد وساتئ، د دې نه دا نیمچه مولان هم خبر نه دي او خاص زمونږ د عوام ته بیخي خبر نه دي. بس دا نیمچه مولان هم لګي امام حسین علیه السلام او امام حسن علیه السلام او امام علی علیه السلام. دا یاد وساتئ زمونږ چې څنګه د نورو صحابو سره د احترام د پاره کم لفظ وایو، حق لفظ به د دوی سره وایو. د نورو صحابو سره موږ رضی الله عنه وایو، دغه رنګې به د دې سره وایو ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه. دا یاد وساتئ د دغه حسین رضی الله عنه سره امام ویل دا د شیعګانو اصطلاح ده، او د شیعه په اصطلاح کې امام هغه چاته وي چې د هغه مرتبه د نبی برابري یا د نبی نه چوتئ، او علیه السلام هم هغه چاته وي چې د هغه درجه د نبی یا د نبی نه چوتئ. او منګه د انبیاء سره علیه السلام وایو د احترام د پاره، او د صحابه سره رضی الله عنه وایو. کم آداب والا الفاظ چې موږ د نورو صحابه سره وایو هغه به د دې سره وایو. خیال ساتئ دې خبره کې، انتهایی خیال ساتئ. او په دې باندې مستقل زما کتاب دی، بیا هغې کې د دې زیاته تشریح وګورئ. نادان مسلمان په نوم باندې کتاب دی، نادان مسلمان اور 12 مهینو کې غلط رسومات. هغه کې بیا ما د دې تشریح کړې ده. کو تاسو یو چې خامخا د لفظ ویل غواړي نو تاسو د ابوبکر رضی الله عنه سره ولې نه وایي؟ تاسو چېرته اورېدلی دي امام ابوبکر علیه السلام، امام عمر علیه السلام، امام عثمان علیه السلام، امام معاویه علیه السلام، داسې چېرته په دې لکاو صحابو کې بل چا سره هم دا لفظ اورېدلی دی؟ ولې صرف د دې یو صحابي سره دا لفظ وایي یا د دې دوو سره؟ دا د دې د وجې نه چې دا شیعګان خپل مشران ګڼي او هغوی دوی ته د نبي نه چوته درجه ورکوي، او د دې نه دا بره چې د علي رضی الله عنه نه کم خلفا دي هغوی د سره نه مني. په میډیا باندې خلک لیدلی شي چې هغوی بالکل هغوی خلافت نه انکار کوي. نو یاد به ساتئ دې خبره کې به ډیر زیات سوچ او فکر سره قدم چوتوئ، د غیرو اصطلاحات مه خپلوئ. خپل اصطلاحات په خپل ترتیب باندې کم چې شریعت محمدي موږ ته ښودلی په حقه باندې ځئ. د حسین رضی الله عنه سره علیه السلام ویل او هغه نورو ته دغه صاحبان کافر او مرتد وی. نو زمونږ دنیا ته دا میسج دی، کم د احترام الفاظ چې موږ د نورو صحابو سره وایو هغه به د دې سره وایو. موږ په نیز باندې ټول قدرمند دي او د چا په نیز 2 او 3 قدرمند دي د نورو بې عزتي کوي. زموږ په نیز باندې ټول عزتمند دي او د ټولو عزت به کوو، قدر به کوو.